محترم مسلمانانو، نن شب معراج شپه ده. هم د ماسوتن د مانځه نه بعد تاسو د آیت کریمه سل پیرې ووایئ او 2 رکعته نفل وکئ. انشاءالله العزیز الله پاک به ستاسو نسلونو ته محترمو داسې رزق ورکړي، هم تاسو سره به نسلونه دومره مالامال شي چې خلک به ته حیران نشي. که رښتې نه کېږي په ښځه کې به رښتیا وشي. الله پاک به ستاسو حاجتونه پوره کړي. که ستاسو داسې مشکلات دي چې دا پوره کېږي نه، ختمیږي نه، دغه مشکلات به د محترم الله پاک دا به الله تس نس کې ختم کېدله. دومره پاورفل وظیفه، انتهایي مجربه، هم د یوې شپې وظیفه ده محترم. نن د وظیفه وکئ او انشاءالله العزیز د الله پاک د قدرت خزانې دا محترم لوټ کئ. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق بل څوک نشته. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او د الله پاک رسول دی. زما د اسلام ډیرو زیاتو خوږو درنو مسلمانانو خویندرونو، هم نن د جمعې، هم نن شب معراج دی، هم د دې ماوستن نماز نه بعد تاسو د وظیفه وکئ. انشاءالله العزیز الله پاک قدرت کمې خزانې د محترمو لوټ کړي. محترمو داسې خزانې کو رښتې غواړئ، دغه رنګې مشکلات هم دي، دغه رنګې محترمو ستاسو حاجات دي، نوکري غواړئ، پیسې غواړئ، کاروبار غواړئ، سم ستاسو په زړه ارمان دی، امید دی، محبت غواړئ، همدا وظیفه وکئ. انشاءالله العزیز د الله پاک دغه خزانې نن محترمو دا لوټ کړي. دعا کو الله پاک څومره کسان دي د هغوی په زړونو باندې ارمان دی، الله پاک پوره کړي ولا، د چا مشکلات دي الله پاک ختم کړي ولا. په دعا باندې خامخا امین وای، کمنټ کې امین ولیکئ. الله پاک څومره کسان دي نوکري غواړي، کاروبار غواړي، روزګار غواړي، الله پاک څومره داسې کسان دي بیماران دي، الله پاک تمام بیمارانو ته صحت کامله عاجله مستمره ورکړي. الله پاک د خپل قدرت خزانو نه منګ او د څومره کسان دا ویډیو ګوري کتونکي دي د ټولو ته بهترین رزق ورکړي. الله پاک منګ باندې کرم وکړي، رحم وکړي، منګ ته زمونږ ګناهونه معاف کړي. نن چې محترمو زمونږ کوم وظیفه ده انتهایي مجربه ده، کم چې 15مه سپاره ده د سورة الاسراء یا سورة بني اسرائیل متوي، د هغې چې لومبی آیت دی سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. دق آیت سل پی روایه او 2 رکعته نفل وکئ. 2 رکعته په لومبي رکعت کې د الحمد نه بعد یو شپېرې تاسو سورة الاخلاص ووایئ. په 2م رکعت کې هم محترمو د الحمد نه بعد یو شپېرې سورة الاخلاص ووایئ. بیا لاسونه اوچت کړئ، دعا وکړئ چې سم د الله پاک نه غواړئ، الله پاک به درکړي. نو تاسو انتهایي زور ولګوئ، انتهایي کوشش وکئ، وظیفه د زړه نه وکئ او دغرنګې دعاګانې د زړه نه وکئ. د پیغمبر علیه صلات وسلام ټولو امتیانو ته محترمه دعاګانې وکئ، ځان ته م وکئ، ما ته م وکئ، او څومره کسان چې دا ویډیو ګوري یو بل ته دعاګانې وکئ. الله پاک د غیب سړي دعا لازما قبلوي. الله پاک هم خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.